أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين بشك مؤمنان هاغ کسان دی آمنوا بالله ورسوله چې دوی ایمان راوړی دی په الله باندې او په رسول د الله. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ او هر کله چې وي دوی معه د دې نبی علیه السلام سره على امر جامع په یو کار اجتماعي باندې لم يذهبوا نو دوی نزی د نبی علیه السلام نا حتی یستأذنوه آن تردی چه دوی اجازت اغواړي د هغه نا. ان الذین بشک هاغه کسان یستأذنونک چه اجازت غواړي هغې ستانه اے نبی علیه السلام اولئک الذین دا هاغ کسان دی یؤمنون بالله ورسوله چې دوی ایمان راوړي په الله او په رسول د هغه. فاذا استأذنوک پس هر کله چې دوی اجازت وغواړي ستانا لبعض شانهم د بعض حاجتونو خپلو د پاره د بعض کار د پاره. فأذن لمن شئت منهم نو پس اجازت ورکوا چاته چې وغواړي ته د دوینا. واستغفر لهم الله او بخنه غواړه د دوی د پاره د الله نا. ان الله غفور رحیم بیشک اللہ تعالی دے بخون کے او مہربانا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم مگر زوی تاسو بلنا د رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا منس تاسو کی کدعاء بعضکم بعضا پشان د بلنی د باز استاسو نور باز لرا. قد یعلم اللہ الذین یقینا پیجنی اللہ تعالی ہاغ کسان یتسللون منکم لواذا چی اوزی پپٹ باندستاسونا لواذا پپنائی د نورو کی د یوبل نپ پرد کی پپنا کی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پس ود یریگی هاغ کسان یخالفون عن امره چه هغی خلاف ورزی کوي د حکم د نبی علیه السلام نا. ان تصیبهم فتنة چه وبرسیگی دوی تس مصیبت سفتنا او یصیبهم عذاب علیم یا وبرسیگی دوی تا عذاب دردناک. الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار بیشکا خاص تا اللہ دپار دی ما هاغس فی السماوات والارض چی دی پا اسمانونو کے او پزمکا کی. قد یعلم ما یقینا پی جنی دغ اللہ ما هاغ حالت انتم علیہ چتاسو یی پہغی. ویوم یرجعون الیہ او هاغ ورز چی واپس بکڑلیشی دوی الیہ دغی اللہ تربتا. فینبئهم بما عملوا پس خبر بور کی اللہ تعالی دویتا بما عملوا دهاغ عملونو چی دوی بکول. واللہ بكل شيء عليم
او الله تعالی دې په هر سیز باندې عالم پوها